وقاتلو او تاسو قتال کوي، تاسو جنگ کوي فی سبیل الله پلار د الله کې، الذين ها خلق سرا یقاتلونکم چې هغوی قتال کوي جنگ کوي تاسو سرا، ولا تعتدوا او تاسو زیاتې مکوي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت پشپغم کال باندې نبی علیه السلام خوب ولیدو. خوب یې داسې ولیدو دیو هجرت کړو مدینه منوره کې پاتې کېدل، او دغې نه مخکې چې کوم دی جنګونه شو، جنګ خندق هم شو، دغه نه جنګ احزاب هم شو د کافرانو سره. نو نبی علیه السلام د هجرت په شپږم کال باندې خوب ولیدو. په خوب کې دا ولیدل چې نبی علیه السلام چې زه او صحابه کرام مونږ تللي یو بیت الله شریف ته، او د بیت الله شریف طواف خو هم وکړو، او بیا خو چې کوم دی سعی هم وکړه، په صفا مروه سعی هم وکړله، او د هغې نه وروستو بیا څه صحابه کرام خپل سرونه هم چې کوم دی وخریل، څو چې کوم دی کینچي کړل. نو دا خو به چې ولیدو صحابو ته بیان کو، نو د صحابو په زړه کې د بیت الله شریف محبت پیدا شو. محبت خو د بیت الله شریف د هغې په زړونو کې د مخکې نه و، خو دا شوه کې پیدا شو چې موږ لړ شو عمره وکړو، ځکه حج لا فرض نه. نو نبی علیه السلام صحابه کرام راغونډ کړل، دوی فیصله وکړله چې لړ به شو، عمره به وکړو، واپس به راځو. دوی چې کله را روان شول او حدیبیې مقام ته راورسېدل، دا د مکې مکرمې نه تقریبا 8 میله فاصله کې دی. نو چې کله حدیبیې مقام ته راورسېدل، نو نبی علیه السلام حضرت عثمان رضی الله عنه خپل نماینده جوړ کو، او مکې مکرمې ته کافرانو ته ولیږو چې ورشه هغوی ته ووایه چې موږ د جنگ په نیت نه یو راغلي، بلکې موږ صرف د عمرې دپاره راغلي یو، عمره کو او واپس به بیا ځو. حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله لاړو، نو هغوی کافرانو حصار کو هلته کې، او یو خبر خور شو چې حضرت عثمان رضی الله عنه کافرانو قتل کو، شهید یې کړو. نبی علیه السلام ټول صحابه د یو ونې د لاندې راغونډ کړو، او د ټولو نه بیعت واغستو د حضرت عثمان رضی الله عنه په قتل باندې. نو چې کله نبی علیه السلام دغه بیعت واغست، دغه بیعت ته بیعت رضوان ویلی شي. د ونې د لاندې نبی علیه السلام ټولو صحابو نه بیعت واغست. په دې کې خبر راغی چې حضرت عثمان رضی الله عنه شهید شوی نه دی. دا خبر چې کوم دی دروغ چا خور کړی و. نو نبی علیه السلام له د کفارو د طرف نه سهیل بن عمر د کفارو طرف راغی، او د نبی علیه السلام سره صلح وکړه، او صلح په څه شرایطو باندې وکړله چې ظاهر کې ټول د مسلمانانو نقصان پای کې ښکارېدو، خو پټ پای کې الله پاک جل جلاله د مسلمانانو دپاره پیدا ایښې وه. صلح په دې شرایطو سره وکړله چې تاسو به اوس د دې ځای نه واپس کېږئ، عمره به نه کوئ، بیت الله شریف ته به نه راځئ، تاسو به واپس ځئ. په آینده کال کې به تاسو راځئ، خو صرف د 3 ورځو دپاره به راځئ. د 3 ورځو دپاره به راځئ، 3 ورځې کې به خپل کار ختموئ. او دریم دا چې تاسو به مصلح نه راځئ، وسله به د ځان سره نه راوړئ. نبی علیه السلام هغه ټول شرطونه ومنل، اگر چې صحابه کرام پې خفه وو، ځکه په زړه کې د بیت الله محبت او د عمرې محبت و. هغوی وایي چې موږ تر څو عمره نه کړې نو نه ځو. خو نبی علیه السلام فیصله وکړله، نو د نبی علیه السلام د فیصلې د پاسه بیا چا غږ نشو کولی. او صحابه وایي چې د الله پیغمبر خو خوب لیدلی دی. نو د بعضو په زړه کې دا خیال هم راغی چې دا خوب خو به خامخا رښتیا کېږي، ځکه د پیغمبر خوب هغه وحی وي. نو دا زړه کې خیال راغی. نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل تاسو ته خو ما دا نه دي ویلې، او نه ما ته په خوب کې دا ښودلي شوي دي چې ته به هم په دې کال کې حج کوې، په دې کال کې به عمره کوې. ما خو په خپل خوب کې عمره کړې ده، او انشاءالله دا به رښتیا کېږي، د پیغمبر خوب وحی وي. خو ما ته په خوب کې دا تعین نه دی کړی چې دې کال کې به ته ځې د بیت الله طواف به کوې، او د صفا مروه سعی به کوې. دغه رنګې صحابه کرام به سرونه کټ کړي، څوک به کنجي کوي. نو په دې کال کې دې کال سره خاص نه ده، دا وخت په الله پاک راولي. صحابه کرام واپس شول، او چې کله آینده کال واپس راتللو او دی را روانېدل، نو د صحابو په زړه کې دا خیال راغی چې یاره مونږ خو ځو عمره به کوو، نو یو خو دا چې مونږ په حالت ته احرام کې یو، نو په حالت ته احرام کې یو سړی ښکار هم نشي کولی، نو قتال به څنګه وکړي؟ نو چې مونږ ځو نو مونږ خو دې سره جنګ نشو کولی، او په کافرانو باندې دا باور نه دی پکار، ځکه که مونږ لړ شو هغوی مونږ سره جنګ شروع کړي، او کافران دي، یو سخیان نه ساتي. نو یو خو دا چې مونږ په حالت ته احرام کې یو، په حالت ته احرام کې قتال حرام دی، جنګ حرام دی. دویم دا چې دا میاشتې د 4 میاشتې د حرمت دي، یو پکې د حج د میاشت شامله ده. نو دا د حرمت میاشت ده، نو د حرمت په دې میاشت کې هم جنګ چې کوم دی د قتال حرام دی، نو بیا هم نشو کولی. دریم دا چې موږ مسجد حرام کې یو، نو په مسجد حرام کې هم قتال چې کوم دی حرام دی، بلکې هلته ښکار هم نشي وجلی. نو موږ خو به څه نه وایو، خو دا کافران په موږ باندې رالو، او موږ سره شرط هم د ایښی دی چې تاسو به وسله نه راوړئ د ځان سره، نو موږ به څه چل کوو؟
د دې په سره کې دا خیال پیدا شو دا اشکال پیدا شو موږ بس چل کو فکر سره پیدا شو نو الله پاک جل جلاله دا آیتونه راولېږل دغه الله پاک د دې ټول بیان کړی دی وقاتلو الله پاک فرمایي تاسو جنگ وکړئ فی سبیل الله په لار د الله کې الذين ها کسانو سره یقاتلونکم چې هغوی جنگ کوي تاسو سره الله غي جنگ کوي چې ګوري هغوی جنگ کوي تاسو خپل معاهده خپل وعده به نه ماتوئ تاسو خو د عمرې د پاره راغلی د جنگ د پاره نه راغلی خو هغوی تاسو سره جنگ کوي نو تاسو په زړه کې چې کوم خیال دی چې په حالت د احرام کې او په حرم شریف کې دغه رنګ د حرمت په میاشتو کې قتال حرام دی خو په شرط دی چې دی تاسو سره قتال نه کوي جنگ نه کوي او کو دی سره جنگ وکړو ابتدا د جنگ دی کې خدلا نو بس بیا وخی بیا پکې ناراسته مکه نو وقاتلو او تاسو جنگ کوي فی سبیل الله په لار د الله کې وقاتلو جنگ کوي فی سبیل الله په لار د الله کې الذين ها کسانو سره یقاتلونکم چې هغوی جنگ کوي تاسو سره یقاتلون چې هغوی جنگ کوي کوم تاسو سره په شرط دی چې تاسو سره جنگ کوي ولا تعتدوا او تاسو زیاتې مکوئ د حد نه تجاوز مکوئ مفسرین لیکلي ولا تعتدوا تاسو د حد نه تجاوز داسې مکوئ چې کوم سړی تاسو پسې وسله نه رالي دا سړی مه قتلوئ دغه رنګ دا د جنگ اصول دي نابالغه ماشومان به نه قتلوئ زنانه به نه قتلوئ بوډاګان به نه قتلوئ چې کوم سړي وسله نه در اخیستې تاسو پسې دا سړی به نه قتلوئ د جنگ په اصول کې ولا تعتدوا زیاتې به نه کوئ کو ماشوم مو قتل کو دا زیاتې دی کو بوډا مو قتل کو دا زیاتې دی کو زنانه مو قتل کړه دا زیاتې دی خو چې کومه زنانه وسله را واخلي او جنگ میدان ته راشي نو بس بیا پکې ناراسته نشته بیا قتلول پکار دي خو نه چې وسله نه در اخیستې زنانه ماشومان بوډاګان هغه خلک چې هغوی وسله نه راغستې دا مستثنا دي د جنګ نه ولا تعتدوا او تاسو زیاتې مه کوئ ان الله بېشک الله تعالی لا يحب المعتدین نه خوښوي محبت نه کي معتدین زیاتي کوونکو سره